تاسو ټول ډېر شکریا چې دونه زبردست ماشاءالله پروګرام باندې او دونه غټه مزیدار غونډه وکړه د چې کوم پرفارمنس شو نو زه په خپل سکول ته تقریبا کال درې کال وشو نو بیا مې دې وجې سکول ته وزټ نه نو خوشحاله چې دونه ښه پرفارمنس او دونه ښه اکټیویټي وشوه دې نه پس به زه یو څو خبرې تاسو ته د سیاست نه بالاتر او د بیسیک بنیادي خبرې یو څو هغه دا دي چې قومونه په دنیا کې چې دا کم تاسو نن سبا ووینئ چې هغه اوچت دي یا هغې انډیپنډنټ دي یا هغې خپلې فیصلې په خپله کوي نو د هغې بنیاد تعلیم دی که ډېر میسر ریسورسز وي خو تعلیم نه ټیکنالوجي نه ساینس نه نو هغه ملک خود مختاره کېدی نشي نه سیاسي طور نه معاشي طور په هغه باندې به خامخا د نور ملکونو اثر نو په دې وجه باندې بنیادي چې تېر ځل زموږ حکومت راغی نو ما ته هغه وخت کې عمران خان صاحب ویل چې دا تعلیم ډېر زیات ضروري دی او دا ډپارټمنټ پته دی ما کار شروع کړ خیر چې دا چې شپږ میاشتې وشوې نو ما ورته وویل خان صاحب دا خو ډېر ګران کار دی نو ما ته یې وویلې نو ما ورته استادان هم نشته کمې دی چې کوم خوا بدلون وي استاد نشته سکول کې چېرته باتروم نشته چېرته دیوال نشته مسلې ډېرې زیاتې نو ما ته یې وویل چې نه همت به نه ویلې او کار به کې ما ورته هغه وخت داسې په خندا کې وي ما ورته وویل خان صاحب خو دا سکولونه چېرته یو 10 وې 20 وې 100 وې نو مې ټینګ کړې دا خو ډېر زره سکولونه دي ما ته ویل همت به نه ویلې وایي کار به کې او دا به ټیکېږي انشاءالله تعالی نو زه هغه راله حوصله راکړه همت یې راکړه او الحمدلله زه په دې باندې خوشحاله یم چې هغه کوم کارونه موږ هغه وخت کې شروع کړي وو څه کمپلیټ شو څه هغه ټینور کې 15 کاله کې هر څه نه کېدل نو شکر دی الحمدلله چې اوس شهرام خان دی هغه مو هغه شوق هغه جذبه هغه حوصله ورسره ډایرکټر صاحب دوی هغه ټول کارونه کنټینیو کړل بیا او هغې باندې لګیا دي امپلیمنټیشن شروع دی دې چې څنګه وویل د استادانو مسله څه وه لکه دا لږ د سرکاري د کاغذي کارروایي او یا یو سړی همت نه کوي انیشیټیو نه اخلي رسک نه اخلي څه مسله ده وایي پبلک سروس کمیشن ټیچران بردي کوي او اداري کیپاسټي نشته وي د دې وجې ټیچران نشي رکټور کولی نو ما ورته دا څومره د شرم خبره ده د افسوس خبره ده چې یو خوا د معشوق استاذ پکار او بل خوا بلا ځوانان دي بېروزګاره دي او حکومت سره پیسې شته د تنخواه پیسې شته خو صرف او صرف چې پبلک سروس کمیشن ټیچر نشي ورتي کولی د هغې کیپاسټي نشته نو د ماشومان بې استازي دې خلکو ته به روزګار نه ملاوي او حکومت سره به پیسې هغه استاد نشي ورتي کولی نو شکر دی الحمدلله چې هغه وخت کې قانون چینج کولو د پبلک سروس کمیشن نه هغه اخیستلو سپرمیشن اخیستلو چې څه کولو هغه مو کړه او الحمدلله 54000 یا 57000 ټیچران هغه وخت کې په میرټ باندې ورتي شو الحمدلله ماشومان ته استاد ملاو شو خلکو ته روزګار ملاو شو دا چې اوس چې دی مسلسل هغه پروسس روان کړی دی بیا پکې ډېرې سیاسي خبرې هم راغلې چې ما ته به خلک وایي چېرې د استادان خپل بدل نو ما ورته ویل خپل څنګه وي داسې دا خپل ووټران او خپل خپلوان دوستان نو ما ورته ویل
د نورو خلکو خو ټول عمر له په سیاسي بنیادونو باندې دا خلک ورته کړي دي او دا هم راته پته ده چې ډي او پي حجرې ته راوغوښته او دا لیټر ورکړه دې برتي کا دا چل کا هغه چل کا عزت نو په دې وجه باندې بیا ما وی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ تر دې پورې چې یو ډي او صاحب یې بدلې کړې وه زموږ د حکومت په شروع کې هغې چارج نه پرېښوده بار ټوپک والا کې ته به یې دا چې ذاتي جاګیر دی یا چې داسې د پولیټیکل پارټۍ څه دفتر دی میکسیمم هغه وخت کې سیکرټري صاحب او عبداللطیف صاحب او ډېر سم سړی نر سړی بیا پکې داسې د استادانو چې کوم دا پولیټیکل وینګ والے هغې پکې څه مختلف رکاوټونه خو بهرحال الحمدلله چې هغه سړي نیت ښي او کوشش کوي نو الله تعالی په هغې کې برکت خامخا نو تاسو وکتل چې هغې سره کافي هغه پورې په سکولونو کې هغه وخت کې به د کنډیشنرګران کې د دې باتروم او دیوال او بجلۍ او د دې معمولي ستونزو لپاره 31 ارب روپۍ موږ ته حکومت کې ورکړی د فرنیچر دپاره دا اوس چې کوم پکې کمۍ پاتې چې کوم تاسو ته ډایرکټر صاحب وویل چې د 6 ارب روپو فرنیچر دا که د بهر دنیا کې چاته ووایې که نه نو دا ډېرې عجیبه خبرې دي زه یو ځل انډیا کې یو کانفرنس وکړم هغې له تللی نو هلته د فرانس هم یو راغلی د ورلډ بینک زموږ حکومت بلکل سټارټ پروګرام نو 13 یا 14 نو ما ته یې ویل چې ستاسو هلته ایجوکیشن کې څه مسلې دي نو ما ورته ویل زموږ ایجوکیشن کې بلا شي مسلې دي خو مې یو پکې عجیبه مسله دا ده چې وایي چې ټیچران ډیوټۍ له پکې څه پرسنټیج دی نه راځي او څوک بار دي چا د ځان په ځای باندې نور برتي کړي دي نو ما ته هغه سړی وایي فرینچ ما ته دا خو ما څه په دنیا کې نه دي اورېدلي وایي سټوډنټ د کلاس نه پټېږي خو ټیچر د ډیوټۍ نه پټېدل وایي ما چې نه دي اورېدلي نو داسې هغه سیاست سره هغه څیزونو سره هغه نظام ټول درته برابر شي او څوک بس صرف ټیچر به دې لپاره استعمالېده چې په پولینګ سټیشن باندې به دې ډیوټي کوي او دې به سبا وټونه شماري نو په دې وجه باندې به دا زما دی او دا د بل دی چې دا کم زما دی نو که دا ښه دی او که خراب دی او که دې د خلکو نه او د معاشرې نه او د ماشومانو نه سرمن وباسي به دی ښه دی ځکه چې دی به سبا ما سره په الیکشن کې ولاړ نو الحمدلله هغه کارونه مارونه ټول حتی الوسع تقریبا ختم شو اوس ورپسې د هغې کنټینیوټي دا روانه ده چې د ټیچرانو عزت بحال شو چې کوم خلک پراپر ډیوټي کوي د هغې عزت جوړ شو په سکول کې یو ماحول جوړ شو دوه کمرې سکول و او په هغې کې به 6 کلاسونه او 2 پکې ټیچران هغه بیا سیستم ختم شو چې هر یو سکول به کم از کم چې 6 کلاس یې په هغې کې د په هغې کې به چې 6 ګریډز یې پکې د په هغې کې بیا 6 کمرې وي 6 به پکې استادان وي لکه په یو کمره کې به اوس یو کلاس هم دی بل هم دی یا باران او سیلې طوفان نو بس بیا به ماشومان یا به وي چوټي شوه ځکه چې ځای به نه دی ناست نو دا بیسیکس و بالکل لکه دې کې څه دومره ساینس نه و خو صرف د پرایورټي خبره وه صرف د توجه خبره وه چېرې دې له توجه ورکول پکار نو الحمدلله هغې کې کافي کارونه وشو اوس ورپسې بیا چې دا څنګه سلسله روانه ده نو انشاءالله تعالی د سکولونو ماشومان زه همیشه دا وایم ګوره الله تعالی خو د انټیلجنس نه دی یا د آی کیو یا د دماغ دا خو ایونلی تقسیم کړي دا ضروري نه چې یو سړی چې په حیات آباد کې پیدا شوی دی یا د اسلام آباد کې پیدا شوی دی نو هغه د قدرتي ډېر انټیلجنټ وي هغه د ډېر هوښیار خو صرف د ماحول خبره ده چې هغه ته چې پراپر استاد ورکړي پراپر هغه ته ماحول ورکړي نو هغه موډم ټاپ کولی شي هغه انجینرینګ ته تللی شي هغه میډیکل ته تللی شي هغه د ساینسدان هم جوړېدی شي خو صرف دا چې هغې ته به equal opportunity ورکړي
نو دا چې کوم یو ویژن او کوم یو د عمران خان صاحب چېرته تعلیم ضروري شوی دغه شانتې ورپسې د صحت کارت شروع شو. دا صحت کارت د هر سړي د هر غریب سړي په جیب کې د 10 لک روپو کارت پروت دی او دا په دنیا کې تاسو چې سرچ کړئ چې ایون په امریکا کې مفت علاج نشته. په امریکا کې مفت علاج نشته او په خیبر پختونخوا کې او په ټول پنجاب کې کوم ځای کې چې د عمران خان صاحب حکومت دی غریب سړی اسیم د په ګرانو ګزاره کوي میاشتې په ګرانو باندې رسي خرچه او چې خدای مو که بیماري پرې راشي کور والا بیمار شو ماشوم اپریشن څه نو هغه قرضدار شي کاروبار هم خراب شي هر څه نو د هر سړي په جیب کې 10 لک روپۍ پرتې دي. پرایویټ هسپتال کې د علاج کوي پیسې به حکومت ورکوي. دا بنیادي خبرې صحت تعلیم سکیورټي د پولیس حوالې سره شکر د امن راغی شکر دی هغه سوال جوابونه هغه بتې هغه پرچې هغه زورورتیا هغه څونه نشته. دا خبرې د دې لپاره کوم چې دا څه خلک دې وخت کې وایي چې مهنګایي ده نو مهنګایي خو دا هغې نه خو نه زه انکار کولی شم نه ته عمران خان صاحب انکار کولی شي خو کم از کم هغه خپل کوشش چې څه شی زموږ په وس کې دی په هغې باندې کوشش کړی دی. مهنګایي چې اوس کرونا راله او د ټولې دنیا روزګارونه بند شو ایرپورټونه بند شو شپینګ پورټس بند شو هغې سره د دنیا په لیول باندې په امریکا کې دې وخت کې د 30 کالو ریکارډ مهنګایي ده. په امریکا کې داسې په ټوله دنیا کې تیل ګران شو د $40 نه بیرل $85 ته ورسېدل. دلته هم خامخا د هغې اثر راځي خو کم از کم د هغې دپاره هم دا نه چې چا سره سوچ نشته سوچ دی. راشن کارت شروع شو 30% هر غریب سړي ته که هغه اوړه دي که هغه غوړي دي که هغه دالونه دي بیسک ضروریات هغې ته 30% ارزان میلاویږي انشاءالله تعالی په راشن کارت باندې. اوس ایجوکیشن کارت شروع کېږي ایجوکیشن کارت اوس شروع کېږي په هغې باندې به حکومت څنګه چې دا صحت کارت دی چې په پرایویټ هسپتال کې علاج کوي او پیسې حکومت ورکوي داسې د ایجوکیشن کارت شروع کېدو والا دی انشاءالله تعالی. په هغې کې چې کوم دا سکالرشپس دي په هغې کې 63 لاک سکالرشپ 63 لاک ماشومانو ته به انشاءالله تعالی په پرایویټ په ښه ادارو کې د حکومت په خرچه باندې تعلیم ورکړي کېږي انشاءالله تعالی. 47 ارب روپۍ د هغې خرچ دی 47 بلین او 63 لاک دا صرف د څه لپاره چې زموږ انشاءالله تعالی د معاشره چې کوم خلک محرومه پاتې شوي دي چې هغوی نور محرومه پاتې نه شي. یو سړي کې ټالنټ شته خو صرف د دې وجې هغه د تعلیم نه پاتې شي چې هغه د هغه پلار سره یا د هغه فیملي سره دونه پیسې نشته چې هغه د په لمس کې سبق ووایي یا د هغه انجینرینګ یونیورسټۍ ته لاړ شي یا د هغه میډیکل ته لاړ شي. انشاءالله تعالی ایون پی ایچ ډیز دي پکې بهر ملکونو ته پکې سکالرشپ 63 لاک سکالرشپ 63 لاک کسانو ته د 47 ارب روپو حساب سره انشاءالله تعالی. باقي مشکلات دي دا مشکلات راځي مسلې راځي. لیو صاحب وویل چې په مردان کې څه د کنډیشن پلانټ حوالې سره یا څه دغه نور چې کوم هغه ډایرکټر صاحب ته کمټمنټ وکړو دا به هم پوره شي انشاءالله تعالی.